عبارت یوزل اوی تاسو الثالثو دیوی دریم شبه دادا أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من الوجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها. دیوی دا ازل ند عبارت دیو حالت مخصوصنا تردی پوری چه لازم شی د وجود د جسم نافیها پدغی حالت مخصوصه کی وجود د حوادثو بل هو عبارت عن عدم الاولیت بلکی ازل عبارت دے د چان د عدم اولیتنا او عن استمرار الوجود یا ازل عبارت دے د استمرار د وجودنا فی ازمنت مقدرت پا ازمنو مقدرو مفروضو کے غیر متناہی فی جانب الماضی پا جانب د ماضی کے ازل د دین عبارت دے خبرکم درتا ومعنى ازلیت الحرکات الحادثت معنی د ازلیت د حرکات و حادثو دادا کہ ما من حرکت الا وقبلها دا سیو حرکت نشتا دے مگر د دین اوڑان دیوے بل حرکت مشتا دے لا الى بدایت وهذا هو مذهب الحکماء او دوی دا خبر تسلیمی کہ انه لا شیء من جزیات الحرکت بقدیم وانما الكلام في الحركة المطلقة والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجزئي فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. دا زي باندې ځان پوهه کی طالبا مخکې مونږ تاسو یو دلیل ذکر کا اغي دلیل کې مدا خبره وکړه چې اعیان ټول حادث دي او الک وجد حدوث تا اعیان سوا ذکدا مویل چې لانها لا تخلو عن الحوادث دا صغرا اعیان د چانه خالی نه دي کبرا وكل ما لا يخلو عن الحادث کوم یو شی چې د حوادثونه خالی نه وي نو فهو حادث نو نتیجه دا راغله چې اعیان حادث دي اعیان څه شي دي دلیل د صغرا څه الک دا خالی د چانه د حوادثونه ولې نه دی ویل انها لا تخلو عن الحركه دا خالی نه دی د چانه د حرکت او د سکون نه وکلاهما حادثان او حرکت او سکون خودوانه څه شی حادث وو نو دا ثابت شو چې دویم څه شی دی حادث دی نو چې هر کله دویم حادث ول نو لون دی ورستمو پکې خبره وکړه چې اعیان څه شی دی دا حادث نتیجه لاسته دغه راغله اوس په دې ځای باندې دوی اعتراض کوي اعتراض په دې طریقه باندې کوي و تا مخکې دلیل د کبرا دا شی ذکر کړي چې کوم شی نه خالی کیږي د حوادثونو نو هغه څه شی وي دا وکنه دا کبرا وا کوم شی چې د حوادثونو خالی نه وي لأن لا تخلو عن الحوادث څه شی وا صغرا وكل ما لا يخلو عن الحوادث دا کبرا وکنه الک دلیل د صغرا د پاره مو ویلو او دلیل د کبرا د پاره مو ویلو کبرا د پاره مو دلیل بیا دا ویلو ځکه مونږ ویلیو چې کوم یو شی څه شی وي الا کوم شی چې نه خالی کیږي د حوادثونه هغه څه شی وي حادث اعیان څه شی دي صغرا څه ځکه دا خالی نه دي چانه کبرا څه کوم شی چې خالی نه وي د حوادثونه اوس دلیل د کبرا وای دا ځکه کچیرته دا حادث نشي طالبہ دا کوم شی چې نه خالی کیږي د حوادثونه هغه څه شی وي حادث وی دا خو کبرا وا وای کچیر ته حادث نشي وای دغه دا کوم شی چې نه خالی کیږي د حوادثونه دا کوم شی چې د حوادثونه نه خالی کیږي وای دا ته په ازل کې فرض کا نو دا بیا ازل کې موجود وی مع الحوادث او یا په ازل کې موجود وی بغیر د حوادثونه دغه شی چې دا د حوادثونه نه خالی کیږي کدا په ازل کې موجود شي بلا حوادثه نو بیا خو خلاف مفروض راغی ځکه اوس نمونږ دا شی د فرض کړو چې دا د حوادثونه خالی
نو خو بیا سره هغه خلاف مفروض. او کدا په ازل کې موجود شو سره د حوادثو نو طالب لازمیږي وجود د حوادثو په ازل کې او وجود د حوادثو په ازل کې څه شی دی قدم دی نو لازم بشي قدم د حوادثو او قدم د حوادثو دا باطل نه. دلیل دغه شی دی. کبرا څه شی صغرا څه وا الک عیان ولې حادث دی ځکه او کوم شی چې د حوادثو نه خالی نه وي نو هغه څه شی وي ولی چې کوم شی د حوادثو نه خالی نه وي هغه حادث وي. تا نه پوښتنه کوم دغه شی چې دا کم یو شی د حوادثو نه خالی نه دی نه حادث پکې شته دا ته په ازل کې راواخله ته چې په ازل کې موجود دی نو چې دا په ازل کې موجودیږي نو وجود د دې په ازل کې یا بس شی وي بغیر د حوادثو یا به که بغیر د حوادثو نو خو خلاف مفروض راغی ځکه اوس مونږ فرض کړ چې حادث پکې دی او کسره د حوادثو د پازل کې موجود کا نو لازم چې ازلیت د حوادث او ازلیت د حوادث باطل ولی کوم دا قدم د حوادثو دی او قدم د حوادث شه دی باطل دی. حادث شی قدیم نشي کېدلی. دا د دوی څه شی شو اعتراض. اوس ما ته وګورئ اوس دی وای چې کوم شی نه خالی کیږي د حوادثونه وکل ما لا يخلو ان لا حوادث وای کوم شی چې نه خالی کیږي د حوادثونه نو زه دا نه منم چې دا د حادث وي. دا د څه شی وي دا منع ده. اوس دا زنه منم چې دا د څه شی وي ولی کته وای چې حادث نشو نو دا د موجود چې پچا کې په ازل کې نو زه وایم وی دې کنه ته چې دا ازل کې موجودی نو زه می دې په ازل کې څه پروا کی کته وای چې الکه په ازل کې موجود شنو حوادث ته په ازل کې موجود کو وجود د حوادث په ازل کې څه شی باطل و نو زه وایم چې ازل کې به موجود وی سره د حوادثونه سره د چانه دا په حادث وی نو کته قدم د حوادث صورت زوی قدم د حوادث ناراضی ولی وجدادا وی ازل ز عبارت د یو حالت مخصوصه او د زمانی مخصوصی نه ناخلمه. داستا اعتراض په هغه صورت کې واردېدل چې ازل د چانه عبارت وای دی یو مخصوصی زمانه نه وای چې دا شی په دغه مخصوصی زمانه کې شته او په دې کې نشته نو که التون قدم راته یا ازل عبارت دی او حالت مخصوصه نه وای نو کدا شی پغی کې څه شی موجود وای نو تاب ویلی وای څه شی راته ازلیت او قدم د حوادث راته بلکې دا سینه ده ز ازل عبارت ویم د استمرار الوجود نه. ازل عبارت زمانی مخصوصه نه وایم او نه ازل عبارت ته حالت مخصوصه نه وایم بلکې دا عبارت د استمرار الوجود نه وایم. دا شی ازلی دی سمانه یعنی مستمر الوجود دی وجود مستمر دی په ټولو ازمنو کې دی په چا کې دی نو ستا اعتراض به هغه صورت کې راتللی که چرته دا ازل ما عبارت دی یوې زمانی او یا د یو حالت مخصوصه نه اخستی وي او دا شی ما هلته موجود کړی نو تا به بیا ویلي وي چې قدم د حوادث راغی. زه وایم نه ازل عبارت ته چا نه دی د استمراري وجود او وجود هم داسې مستمر دی یعنې په دې ټولو زمانو کې څه شی دی طالبه موجود دی. پوه شوئ تاسو په دې باندې. اوس راځي تاسو ګورئ دې ته دی وایي ښه الثالث درېمه دا وکړه درېمه نیوکه چې ان الازل ته اعتراض دا کو کچرته دا شی موجود پچا کی شي صغرا وکنه دلیل دی عیانو د پاره دا خدانه قصپدی واردی چې دا کم دلیل ته ویل دا دلیل کې ابحاث دي دا د خوندور نه دی دلیل دی دا ویلو چې کم شی د حوادثونه خالی نه وي نو هغه څه شي وي حادث وي لانه لا يخلو او هر شی چې د حوادثونه خالی نه وي نو هغه څه شي وي حادث وي. نو دی وی دا کلی دا کبرا دی زنه منم ولی دا ستا اعتراض به په هغه صورت کې درست وای چې ازل عبارت ته چانه وای د حالت مخصوصه نه وای او د زمانی مخصوصه نه وای او ازل عبارت ته حالت او د زمانی مخصوصه نه دی بلکې د چانه دی. ګور ورته ان الازل ليس عباره عن حاله مخصوصه حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث بل هو عباره بلکې دا ازل عبارت دی د عدم اولیت نه معنا دا چې اولیت نه لري یا د تفسیر کې د عدم الاولیت څه معنا او عن استمرار الوجود یا ازلیت عبارت دی د استمرار الوجود نه فی ازمنه مقدره پازمنه مفروضه او غیر متناهیه کې فی جانب الماضی په جانب د چا کې په جانب د ماضی کې په جانب د چا کې ماضی کې. اوس الکه کته وای چې خدا دغه په جانب کې شو ومعنى ازلیه الحرکات الحادثه فيها تکوش دا حرکات حادثه اوس په دې کې پراته دي دې ته ازلی وای دا ازلیت په دې معنا نه دی چې دا هر یو حرکت په هر جز د زمانه کې موجود و دا کچر تما دغه سی عقیده ساتل است اعتراض بوارد وای بلکې دا څه نه ده ومعنى ازلیه الحرکات الحادثه
انه ما من حرکت الا وقبلها حرکت اخرى لا الى بدايتنا. دا معنا ده چې لکه دا سلسله انقطاع نه لري کې یو حرکت را پیدا کیږي دغه نه مخکې بل حرکت موجودي، کابل را پیدا کیږي دغه نه بل وی، کاغه بل را پیدا کیږي دغه نه بل وی، او دا سلسله هم دغه مستمره ده تر چا پوری تر لا اله بدایت. د سینه د چې انتها لري دغه ځنه شروع شوی هم د سیدا سلسله چې دی یو بل پسې روانه ده مخکې مزل کوي. وهذا هو مذهب الفلاسفه. هم دغه مذهب د چا د فلسفو دی دغه قدم دادا دی دا تسلیمي چې انه لا شيء من جزئيات الحركه بقديم، و یو شی د جزئیات د حرکت نه بقدیم نه دی، و انما الكلام کلام زمونږ په چا کې دی، په حرکت مطلقه کې دی. یعنی دا خبره فلسفه مني. څه شی مني طالبان؟ نو چې فلسفه مني نو فلسفه عقیده تاسو ته مخکې ما ویلې یو عقیده دوی د په باره د انواعو کې، او یو عقیده د په باره د چا کې د اشخاصو کې. د فلسفه بیرته را لګیږي وای چې لکه زمونږ عقیده خو جزئیات د حدوث ده، عقیده مو جزئیات ته د چاره عقیده چې مونږ د حدوث نه لرو نو چاته نه لرو، مطلق حرکت نه لرو. یعنی یو مطلق حرکت دی او د حرکت افراد دي. نو مطلق حرکت دا موجود په زمن د دغه فرد کې، فلسفه دا وایي دغه په زمن د دې فرد کې چې کوم حرکت موجود چې د حادث وایي، او کدا حرکت په زمن د بل فرد کې موجود چې غي تم حادث وایي، که په زمن د بل فرد کې موجود چې فلسفه وایي نو غي تم څه شی وایي. دا قول دوی کې غي تم موږ څه شی وایي، دا ټول تم. ولیکن قول د سیده طالبان دوی د حرکات او حادث وایي، و مطلق حرکت ته موږ قدیم وایي. نه به تر دې ور باندې وکنه نه. والجواب انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئيه. جواب زمون د قول د فلسفونه دا دی چې نشته دی وجود مطلق لره مگر په زمن د چا کې د جزئی کې، یعنی کل چې موجودیږي کلی نه په زمن د چا کې موجودیږي د جزئی کې موجودیږي. نو فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. د دې خو دی به تصور نشي کېدلی چې جزئیات څه شي، یعنی مطلق حرکت د قدیم او جزئیات ورته څه شي حادث وي. ولی تصور نشي کېدلی؟ وای ځکه دا مطلق دا بغیر د زمن د چانه. تاسو ته ما خارج کې مثال ویل، که مثلا انسان دی، طالب انسان کلی دی او د دې افراد څوک دي، زید عمر بکر دی، جزئیات دي کنه. نو چې دا جزئیات دي نو دا انسان په خپل په خارج کې وجود لري. تاسو د سلیدل دي چې خلک وایي چې موږ حیوان ناطقون یا حیوان ناطقون دغه دی، نه دا ترسو موږ تاسو نه دلیدل. که انسان وجود لري نو دا په زمن د چا کې لري، دا په زمن د زید کې لري. انسان په زمن د زید کې را پیدا شو، عمر په زمن د زید کې را پیدا شو، دا انسان په زمن د عمر کې را پیدا شو، انسان په زمن د بکر کې را پیدا شو. نو کلی یا مطلق دلته خپل وجود په خارج کې نشته دی. دا که په خارج کې را پیدا کیږي نو دا په زمن د چا کې را پیدا کیږي، د جزئیاتو کې. نو فلسفه او اهل سنت نو دام څه بیکار عقیده ده چې مطلق حرکت قدیم غني او جزئیات څه شي غني حادث. مطلق حرکت کو وجود نه لري. مطلق حرکت کو وجود لري نو دا په زمن د حرکت زیدین کې لري، دا په زمن د حرکت عمرین کې لري، دا په زمن د حرکت خالد کې لري. نو دا څه چیرته کې دي چې حرکت خالد د حادث وي او مطلق حرکت د قدیم وي. کلی لره خپل وجود نه وي، کلی لره چې وجود راځي نو دا په زمن د جزئیاتو کې راځي. نو چې په زمن د جزئیاتو کې ورته حدوث راغی نو چې جزئی حادث شه نو کلی به خامخا حادث وي. په دې باندې دوی ډېر فاسد عقیده بنا ده. طالب تاسو ته ما ویلو کنه د فلسفو دوی چې دا جزئیات څه شي غني حادث غني او کلیات او څه شي وي قدیم وي. هغه بنیادی لانجه د دوی دا و چې دوی اصل کې منکر دي د قیام د چانه، د قیامت نه، د چانه منکرو د قیام د قیامت نه. نو چې د قیام د قیامت نه منکر شو نو په دغه اساس باندې دی ویل ک قیامت ناراضي. ولی وای زید چې پناش، عمر چې پناش، خالد چې پناش، پنا کی دی کنه. دا خو افراد دي، کلی سوق دی انساني کلی دی او هغه کلی چې د قدیم نه. د زید عمر بکر نوع سوق دی انسان، نوع قدیمه ده. نو چې نوع قدیمه د افراد حدیث وی کنه، نو چې نوع د قدیمه کړل نو دی په دې عقیده باندې دی چې الک قیام د قیامت دا خو بنا په فنا د انسان، او انسان خو نه پنا کیږي ځکه نوع قدیمه د افراد دی پنا شي کنه. نو دی وجه نوع قیامت به خیر راځي نه. خدا خود دوی احمقانه قول له احمقانه قول ذکر دا چرته کې دي چې افراد د ټول حدیث شي او د طرف ته نوع دی باقی وی. ولی ځکه طالب دغه نوع لر وجود دا په زمن د چا کې دی، دا ستاسو د قول مطابق ځه همدغه انسان دی په زمن د عمر کې موجود دی، په زمن د بکر کې موجود دی. او چې تاسو قول دا دی چې جزئیات څه شي کیږي دا پنا کیږي او دا حدیث دی، نو دا ستاسو د قول مطابق ځه اخیری جزئی چې کم پاتې شه د انسان نو چې هغه مرشه نو د دې سره دا نوع خپل زی. ولی ځکه نوع لره وجود بغیر د وجود د افرادونه نشته دی. نوع که موجودیږي نو په زمن د چا کې وي، د افرادو کې به. کلی که موجودیږي نو دا په زمن د چا کې دی،
دا کله نه کله وابیان د اهل سنت سره مباحثه کوي کنه الکه موږ تقلید شخصي نه منو، تقلید شخصي نه منکر، تقلید شخصي نه منکر، دا خبره دوی کی تقلید شخصي ناروا دی او کفر دی او شرک دی طالبہ. نو دا به تاسو ځان سره یاد کی دا قاعده تاسو ته التم پکار راځي. نو تاسو به چې ګوري او مطلق تقلید دی او بل تقلید شخصي دی، مطلق تقلید دی او بل څه شی دی طالبہ تقلید شخصي. مثلا تقلید د امام صاحب، تقلید د امام احمد صاحب، تقلید د امام مالک صاحب، دا تقلید شخصي دی. اوس چې ته وایي چې زه مطلق تقلید نه منم، تقلید شخصي نه منم، نو دا پختنه تنه وکړه چې مطلق تقلید باره کې د څه نظر دی. مطلق تقلید معنی کنه که چیرته مطلق تقلید هغه نه مل چې لکه مطلق تقلید نه منکر هغه نه منم، نو چې د مطلق تقلید نه انکار کو نو بیا د تقلید شخصي ذکر کولو ضرورت نشته دی. ته بیا دا ور سره ملي کې چې تقلید شخصي منم یا نه منم، هغه در سره مطلق تقلید نه منو، تقلید شخصي ضرورت څه چې ته دعوه دالی کی. قانون خدا دې چې کله دعوه لیکل کیږي او دغه سره جواب دعوه نو کته دعوه کې دالی کلیو چې لکه زه تقلید شخصي قائل یم، هغه به درته وي چې تقلید شخصي منکر یم، نه منم، حرام ورته یم، کفر ورته یم، شرک ورته. او کدی لیکلی چې زه مطلق تقلید منم، هغه به دعوه درته د مطلق تقلید په باره کې لیکي چې مطلق تقلید منم یا نه منم یا حرام دی یا څنګه دا خبرې خو به سره کوي. او کدی ته دعوه تاسو ته وي چې تاسو احناف تقلید شخصي کوي او تقلید شخصي کوي او امام صاحب مرانی ولې دا تاسو حق جوړیږي چې دغه نه پښتنه وکي چې الکه تقلید شخصي به خپل ځی پریدو خو تا مطلق تقلید ته سره آیا ده روا ورته وای کنه روا که مطلق تقلید ته څه شی وای الا روا وای او تقلید شخصي ته ناروا وای. نو بیا په تقلید شخصي باندې زموږ ستا بحث هغه رستي خبره ده. مطلق تقلید نه مانی نو دغه دلیل ته پیش کړه چې د مطلق تقلید د ثبوت د پاره څه دلیل نه. او کته وای چې نه زه مطلق تقلید نه منم، نو چې سره مطلق تقلید نه مانی طالبہ او بیا ډیر علیږي بحث په تقلید شخصي کې کینو دا خاصه حماقت ده. ته به انسان منی نه ولا لګي ثابته زید نو زید انسان کا ثابتېږي په ضمن د زید کې ثابتېږي. نو ته چې په تقلید شخصي رد کړي او وای چې تقلید شخصي نه منم، منکر د مطلق تقلید نه یم او دلیل نه تقلید شخصي غواړي، نو دا خو حماقت ده. او کبیا بالفرد درته ویل چې زه مطلق تقلید منم خو تقلید شخصي نه منکر یم، نو تاسو هم دغه قول جوړیږي چې مطلق تقلید دا طالب څه شی دی او کلی دی. او تقلید د امام صاحب دی جزئی دی، تقلید د امام مالک صاحب دی جزئی دی، تقلید د امام احمد صاحب دی جزئی دی. او قانون دا دی چې کلی لر خپل تحقق نوي مګر غیر تحقق په ځمن د چا کې د جزئی کې دا سي کلی ترا توخه د سي تقلید ترا توخه چې په ځمن د امام کې نه هغه ترا توخه. خدا په هغه صورت کې تاسو ورته ویلی شي چې دی وی چې مطلق تقلید منم خو تقلید شخصي نه منم. کلم چې تاسو سره بحث تقلید شخصي په باره کې کوو تاسو دا حق جوړیږي چې ورته وای چې الکه تقلید شخصي باره کې را سره بحث کې خبره د مطلق تقلید وکړي باره کې د نظر څه ده دا خبر ور سره صفاکه کوي ویل چې منم نو دا دلیل ته تاسو پیش کړئ چې مطلق تقلید کلی دی، کلی لر وجود نه وي مګر په ضمن د جزئیاتو کې. نو کدا مطلق تقلید په ضمن د هر جزئی کې موجود چې مونږ وی صحیح ده. کدا تقلید په ضمن د تقلید د امام صاحب کې موجود شه، کدا امام شافعي صاحب کې موجود شه، کدا امام مالک صاحب کې هر چا په ضمن کې چې موجود شه، موږ دا وایو چې څلور اړه مذهب اهل لا مذهبونه څلورم نه دي، مذهبونه ډیر دي طالبہ، خدا مذهبونه څلور دا مشهور دي. دا موږ تاسو چې څلور مذهبونه دي نو دا مشهور مذهبونه دي. کله نور علماء مذهبونه مشته دي کتابونه امام طاووس خپل مذهب لري، شام کې بعضی مقلدین پیدا کیږي شته چې موږ امام طاووس په مذهب باندې هغه خپل اقوال لري په فقہ کې. خدا څلور مذاهب چې موږ تاسو یادونو دا په نړۍ کې مشهور مذاهب دي، نو ځکه موږ څلور مذهبونه یادو. نو دا تقلید چې موجودیږي مطلق کلی نو دا په ضمن دی جزئی کې موجودیږي، نو که په ضمن د هر یو جزئی کې متحقق شمنګ وي بس درسته. او کته وای چې زه منکر د مطلق تقلید نه یم او دلیل نه د چا غواړي تقلید نه مې استه حماقت ده. نو په دې باندې پوښولې دا یو مسله شو. نو مطلق تقلید چې موجودیږي نو دا په ضمن د چا کې موجودیږي د جزئی کې. او یو دلته خطرناک خبره بل طالبہ دا بیان چون کې په دې عقیده باندې دي چې الله تعالی خدای عرش ته پاسه ناشته نسی وای د عرش ته پاسه ناشته. نو کته بیا ورته وی چې الکه عرش ته پاسه الله تعالی ناشته، نو عرش مخلوق ده او مخلوق څه شی دی حادث دی. یو دوران دسې و چې عرش نو بیا خدای تعالی چرته ته کې تم پام ده. نو دلته انتقال دی یو ځای نه بل ځای ته کې ناستل پاسېدل موجودېدل یو وخت عرش نو بیا به وي او اوس دغه رنګ عرش ته دی وخت به راشي چې بیا به عرش نه وي حادث دی که نه. نو ښه نو خدای تعالی سره به څه کوي ته نو د دغې شبهې د دفې دپاره او د دغې خبرې د جواب دپاره په دوی کې ابن تیمیه را لاګېدلی د هغې یو جواب کړی او په همدغې جواب کې ابن تیمیه خطا شوی هو په هو مذهب د دې فلاسفو یې غوره کړی دی. ابن تیمیه وایي یو عرش دی او یو طالبه چې دی افراد د عرش دی.
یو نوع د عرش ده، لکه انسان نوع چې مې درته ویل. نو یو وی عرش دی او یو څه شی دی نوع د عرش ده. یو افراد د عرش دا جزئیات دي. وی دا عرش په خپل قدیم دی. عرش څه شی دی او افراد څه شی دي؟ عرش قدیم دی او افراد څه شی دي؟ حدیث دي. نو دوی دا قول په قدم د عرش ولي کی چې څوک دغه پوښتنه تنهونه کی چې لکه یو وخت عرش نو خدای تعالی چیرته بیا به عرش نه نو خدای تعالی به چیرته د دغه دفعه د پاره دوی را لګیږي او قول په دې باندې کی چې عرش قدیم دی او سره د دې چې دا د مسلمانانو د جمهور نظر نه دی. دا قدم د نوع ته چې قول کی په دې باندې فلسفه قول کوي لکه دا زمونږ استاد مخې ته چراغلل. نو د ابن تیمیه د قول جواب به تاسو امده قوي طالبہ چې لکه عرش دا نوع شو یو کلی دی او کلی لره وجود نوی مگر په زمن د چا کې. نو دا چرته کې درې شي چې جزئیات د حادث په نوع حادثه شي وي قدیمه چې جزئیات حادث شول. نو دا کلی موجود په زمن د چا کې د جزئی کې دی. نو چې جزئی د حادث کا طالب کلی ور سره خامخا حادث وي، کلی ور سره څه شي وي خامخا حادث وي. مونږ تاسو نه وایو لکه انسان پناه کیږي ته چې وای نوع قدیمه شو انسان پناه شي کزید. نو ستا پناه خو بیا خبره بیل ده. انسان خو پناه نه دی، پناه څوک دی؟ نو د دې سمانا شو چې انسان پناه کیدون کړي. نو موږ چې وایو چې انسان پناه کیدون کړي خو دغه معنی دی چې انسان موجود په زمن د جزئیاتو کې دی چې جزئیات پناه شول انسان ور سره خپل لري. امدقه سي عرش او نوع د عرش را واخله، زه افراد د عرش او دغه رنګ نوع د عرش را واخله. نو چې افراد د عرش دا ته وایي چې دا حادث دي، نو چې دا د حادث کړل نو عرش لره خپل وجود نو مگر په زمن د چا کې او دغه جزئیاتو کې. نو چې عرش لره خپل وجود نو په زمن د چا کې موجود دی جزئیاتو کې موجود وو. نو چې جزئیات حادث شول نو عرش ور سره په طریق اولا حادث وی. په دې شی باندې تاسو پوه شولئ. دا ابن تیمیه خو لوی مولا تیر شوی دی، طالب حق تحقیقات هم لري خو سنگینی غلطۍ هم لري. ښه دغه سي غلطۍ هم شته لکه دا وش تاسو ته مولي خو په دې خو څوک نه پوهیږي چې تاسو دغه خبرو جواب وکړئ او تاسو دې شي ته دماغ ورسیږي. پوه شئ ورباندې د کتاب ما سره د ځان ته پیدا کی مکتبو کې پیدا کی اخطاء ابن تیمیه راکه څه شي نه سنگینی خطاګانی لري، غټي خطاګانی لري. د دې غټو خطاګانو سره غټ مولامو. نو طالبہ کده خطاګانو تمیز ونه کې د نیکو خبرو نه. نو بیا به دغه سیله که زمونږ استاد محقق اعظم طالب الدین دغه د ابن تیمیه دا حقیقت ترته نه چې په تنقید کوم او رد کوم او غرض مې رد نه ده. دا چې دا د چې خطا کړي دغه شي خطا کړي د سره امداد ابن تیمیه فتاوا پرته دوم دغه ګوري. یو وخت کې د خلین الفاظ راوتل ګوري به حق فلان دعا نه راوړه ټکی تم په دا د بل ځای خبرې نه وي. دا دغه د ابن تیمیه د فتاوی خبرې وي. امدغه کتلې وا نو نور چا سره ودا کتابو یا نو د پزین کې دا پریوتل چې ما نایب تحقیق برابر کړي. دا نایب تحقیق نو دا د ابن تیمیه د فتاوی تحقیق د التلی کله وا او تا چې دوباره دا طرفین نه کتلی او خپل اقوال دي نه کتلی او د دوی اقوال دي نه کتلی او دومره تبحر ته ونه لري یا پخپل او یا د استادانو د وجنه چې غیدر ته نشاندهی کړي نو بیا پکې خطا کیږي. دا تمیز نه شي کولای کوي چې زول نه خطا کیږي. موږ تربیت دغه سي چوکاټ کې شوی د طالب چې موږ ان شاء الله په دې مسلو کې خطا کیږو نه. الله دې ورته درجات بلند کې وخت کې د ابن تیمیه فتاوا ما نوې اخستې و. نو فکر کوم د وړې دورې کال زما کړه تکمیلې کال مې نورانو لکه تل مې نو طبعا یو نوې کتاب چې سړی ګوري او بیا د سي کتاب چې هغه د مخالف کتاب وي او بیا د سي مخالف مولام چې هغه مولاوي نو مولا لوی مولا تر شه ابن عبد الوهاب دا بیان خپل په دې قائل دي. دا محمد ابن عبد الوهاب په دوی کې دا مولا نو مولا ابن تیمیه تیر شوی. د ابن تیمیه شاګردانو کې ابن قیم د ابن تیمیه شاګرد دی، د مولا او په طالب ابن کثیر دا تفسیر والا دا د ابن تیمیه شاګرد دی. دا سي لوی شاګردان لري. دام د په حالاتو کې راضي ولولاه وای کده د چرته نور شاګردان نه وای الا ابن القیم لکفاه. کنور نه وای تنها د ابن قیم ورته نو دام کافی وا. او یقیني ک تاسو د ابن قیم کتابونه وګورئ نو د سي عامق کتابونه لیکلي مدارج السالکین زاد المعاد سره د دې چې د استاد په منځ کې اختلافات ستې خطوط علماء را نقل کړي دي. دا ځینې راي چې د استاد وینو شاګرد پر ردونه کړي ابن قیم خپل په دې اقوالو باندې ردونه کړي. خو بهر تقدیر خلی مولایان خو تیر شوی نو ته چې د یو لوی مولا کتاب ګوري نو طالب دا په دې نظر وګوري چې تا خپل مسائل یاد او که خپل مسائل درته یاد نه وو د بل مولا کتاب دیو کتنو غرق پدې. ما دا کتاب یو جلد یو صفحې کتلې نو شیخ صاحب مبارک را راي چې وی کتلې فتاوا ما راوړل لکه دا څه کې مالی صاحب دا خو مې اخسته وای کتلې خو بده نه یا ګوري خو نه نو ما خدای شته یو څه مې کتلې او خو بس استاد نو رو ویډیو رو مال نه صاحب لا نه مې کتلې الله دې عفو وکي. نو ما تل چې وینه ګوري چې ترسو پوری د خپل دلایل د کړي نیوي نو پام کو چې دا کتابونه ګوري نو بس ما مغه شی زین ته مې پریوته مې نه کتل.
مغه وخت پورې چې بیا کله خپل دلایل زده کړو بیا مې د دې کتاب مخې ته راواړو هغه مې کېښودو نو اوس ما خطا کوی نشي خو که تا ته خپل دلایل پوره په تا مې طریقې باندې نه معلوم ته پردی کتاب ګورې که نه نو غم ده نو موږ خو بیا غوي چې خپله مسله د پردي کتاب نه ثابتو ته راکړه ابن تیمیه فتاوا اول چې دا یو وابي ته ما ښودلې وه دغه دقه اول جلد راکړه درکو چې ناوخته دی نه اول دی دې کې ډېر شیان دي ښه چې هغه وخت سره ما په نښه کړي وه د دوی تناقضات او چې دا وابیان یو بل سره په ضد کې دي دا د دې عبادت لیکلی دی ښه دا مقدمه په چا لیکلي دی وابي ملا چې د ابن تیمیه په د خدای عبادت سره کم کوو نو ډېر اوږد حالات یې ورته لیکلي دي وجاء في الكواكب الدرية وكان في ليلة منفردا عن الناس كلهم وكان في ليله ابن تیمیه حالاتو کې دا راځي چې دی به په شپه کې د ټولو خلکو نه منفرد وي هیڅ چا سره به بس تنها به عبادت به یې کوو خالیا بربه عز وجل دوارعا الیه د تعالی ته به عاجزي کوله د مقدمې ولا د په حالاتو کې لیکي او الله تعالی سره به یوازې مواظبا علی تلاوت القرآن العظیم او قرآن کریم به همیشه د پاره تلاوت کوو مکررا لانواع التعبدات الليليه والنهاريه د شپې او د ورځې چې کوم عبادتونه هغه په مکرر ډول سره کول نو داسې ډول سره به کول وکانه اذا دخل فی الصلاه و ابن تیمیه چې وکله مانځ ته ننوته او منصب و درېده ترتعد فرائسه و اعضاؤه د اندامونو به حرکت شروع کو د بندونو د وجود به حرکت شروع کا او داسې حرکت به کو حتی یمیل یمنه و یسرا وې داسې په دې مانځ کې په حرکت راغی چې کله بخي طرف کېده او کله چپ طرف کېده نو ما یو ابي ته معنی خرکوسه زمونږ عام جذب نه مانی چې مانځ والا نه او کې وسالک یو طرف پریوته کوک شو یا بل طرف پروته یا وجود پر پیدو شو یا اندامونه پر پیدو شو نو هغه ته چې دا مکر شیطانی دی صاحب وې یو لسبه کا وبسه وکنه وې خاور بل لري کوي هغه تدسی وای او د لیکلي دي چې په مانځ کې په دې حرکت راغی چې کله به یو طرف کېدو کله بل طرف کېدو د وجود ټول اندامونه وې را پیدل نو دې تمہاری جذب نه وي څه شي وي خو یا غلطو که غلطو خو د ابن تیمیه ممنه او کچرته وینا دا جذب دا یو خدای تعالی د طرف نه واسر نو څنګه د بزرګي معنی او متویا شیطانی نسبت کوي دا قوي شی ده خدا خو بیا میدان کې دي ته پکار راځي چې مونږ ورته وای خپل د مانځ جذب معنی زمونږ عام جذب نه معنی دې نقطه تم پام نه الله دې ته انصاف روزي کې نو خبره مې دې په تډیر شیا نورم دي خبره مې دا درته کوله چې دا د سنگین قول دی د خطاګانو نه دغه اخطو ابن تیمیه کتاب کا تاسو پیدا کې نو غیدا وضاحت کړی دی الته لیکلي دي چې د په دې عقیده ده چې نوع د عرش دی دا قدیمه ده او افراد څه شي دي جزئیات حدیث دي نو مونږ وایو چې کلی لاره وجود نه وي مګر په ځمن د چا کې چې جزئیات حادث شنو کلی وسره